د سوات منګوري علاقه په بارامه کې یو لسکلن ماشوم باندې وحشیانه تشدد شوی کوم سره چې هغه سخت جوبل شوی دی. ماشوم د سکول بریک دوران د دکاندار نه الوچۍ واغسته په کوم چې هغه په ماشوم سخت تشدد وکړو. ماشوم په جوبل حالات کې هسپتال ته منتقل کړی شوی. پولیس وایي چې د ماشوم والدین لخوا تر دې دمه مقدمه درج کړی شوې نه ده. هر کله چې مقدمه درج شي نو پولیس به کاروایی شروع کړي. په دې اړه نور تفصیل اخلو د خپل همکار نیاز احمد خان نه. جی نیاز، څه تفصیلات دي؟ خبر مو کوي. جی بالکل، د سوات بارامه سیمه ده د بلګاباد په دې کې یو لسکلن ماشوم چې دی نه هغه تشدد نشانه جوړ شوی دی او هغې باندې ډېر زیات تشدد شوی، لاس او پښې او داسې ځایونو باندې چې هغه ښودی کېږي نه. او وروسته چې دی نو دغه ماشوم دی چې سکول ته تللی و او د ده وینا دا ده چې دغه دی کې یو باغ و، پای کې الوچې وې او د ده چپل هغې ته ګزار شوي وو. هغه چپل اخیستل خو د باغ هغه کوم مالک و یا د هغې باغوان و هغه دی وهلی دی، ټکولی دی، تشدد یې پرې کړی دی. هغه هسپتال ته رسولی شوی دی. هسپتال کې چې دی نو د هغه علاج روان دی. دغه اړه باندې چې موږ کله د سټي ډي اس پي نه تپوس وکړو، پوښتنه وکړه، د هغوی چې بالکل دوی ته رپورټ میلاو شوی دی، خو کوم چې د ماشوم پلار دی هغه تر اوسه پورې لا رپورټ نه دی کړی. خو باید داسې ده چې رپورټ به درج کړي. دې کې چې دی نو ملزم واجد هغه چې دی نو نامزد کړی شوی هم دی. دې کې چې دی نو کچه پرچه فلحال شوې ده. نو دوی وایي چې د قانون مطابق به موږ کاروایي کوو، خو د علاقې خلکو او بیا په دې سیمې خلکو په هغې باندې ډېر سخت خفګان ظاهره کړې ده. لس کلن ماشوم او هغه دونه وحشیانه تشدد کول، د هغه لاس او د هغه خپې او د هغه داسې ځایونه چې هغه ښودی کېږي نه هغه باندې تشدد شوی دی، هغه وهلی شوي دي. په دغه فوټوانو کې ښکاري. نو دې باندې چې نو کوم چې سماجي حلقې دي، کوم عام خلک دی، هغوی ویلي چې از خود د پولیس په دې کې نوټس والي او دغه رنګې د پیښو یا داسې وحشیانه تشدد کوونکي چې دی د هغوی مخنیوی دې وکړی شي. جی ډېره مننه نیاز احمد خان د تفصیلاتو راکولو.